بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په دې موقع باندې د دې خاندان سره د دې پسماندګانو سره اظهار تعزیت پیش کوم. د الله رب العالمین دربار کې دعا کوم چې رب کائنات دې له خپل فضل باندې صبر جمیل نصیب کړي او دغه د شهادت رب العالمین خپل دربار کې قبول کړي. زما هم د حکومت هم دغه مطالبه ده. پرون زه سی سی پی صاحب له لاړم، هغه یو میټینګ کې مصروف و او ملاقات ورسره ونه شو او ورته مې وویل چې زه ډېر ضروري ملاقات ته راغلی یم او زما د سی سی پي صاحب سره ملاقات به هم کېږي. خو دا د حکومت ته زه भरपूर مطالبه کوم چې امن او امان ذمہداري دا د حاکم وقت ذمہداري ده. د مال جان او د عزت او د ابرو حفاظت دا د سټیټ کار. رب ذوالجلال دې په دې وطن کې د اسلام ښکلی نظام راولي. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. د قصاص په نظام کې تاسو لپاره ژوند دی. الله ورته ژوند ویلی دی چې یو سړی راپاسي او اسلامي حکومت موجود وي نو د قاتل نه به د خلکو په مخ کې خلک به تماشه کوي او سر به ټیکټ کوي. الله دغه نظام په دې وطن کې راولي. دې وجې نه د حکومت وقت زموږ هم دغه مطالبه ده که احتجاج وي او که جلوس وي، موږ په هر محاذ کې د مظلوم سره ولاړ یو. د جنازې نه هم راغلی وم، د جنازې په موقع ما دا خبره کړې وه. پرون سی سی پي صاحب له تللی او بیا ورته ویم انتظامیه هم دلته راغلې ده چې موږ په دې باندې سیاست نه کوو، خو دا سیاست دی چې د مظلوم سره ودرېږو، دا سیاست چې د ظالم خلاف ودرېږو. زما هم دغه مطالبه ده چې زر تر زره دی زمونږ د دانش شهید قاتلان گرفتار کړی شي او که گرفتار نه شو نو موږ په دې وطن کې پر امن احتجاج دا زمونږ حق دی. حق هم دی که نه؟ دعا ورته وکړئ رب ذوالجلاله زمونږ دغه بچی چې شهید شوی دی او کومو ظالمانو شهید کړی خدای پاکه په خپل قهر او په غضب باندې واړوي. رب ذوالجلاله په دې دنیا کې خو داسې نظام نشته چې د قاتل نه بدل والي. خدای زمونږ ایمان دی او دا عقیده ده چې آخرت ته ورځو او د دې مظلوم پلار د دې شهید دا والي صاحب چې ما سره ولاړ دی د دغه قاتلانو به ګیروان وي او د ده به لاس وي. رب ذوالجلاله په دې وطن کې امن راولي، په دې وطن کې سوکالي راولي، په دې وطن کې خوشحالي راولي. دا ظالمان خدای پاک په خپل فضل باندې په خپل قهر او په غضب باندې مبتلا کړي. صلی الله تعالی